رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن والحديث قدوة وإماما وبأبي حنيفة مسلكا ومذهبا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ترك مال ترك جان ترك سر ترك مال ترك جان ترك سر در طریق عشق اول منزل است زمایزانو نن 14 مارچ 2025 مونږ دلته جامع مسجد بیت المعمور کراچی کی د جمعې د اجتماع په نسبت راجمع حضرت علی رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تر زوی هم او زوی هم حضرت علی سره داسې زمانه وه چې صرف 4 روپۍ ورسره وي بل شی نو حضرت علی را ولګېدی 1 روپیه شپکی خیرات بچا غریب دیور دا سوچه نو کچھ دا یو خیرات کم غریب دیور کم خود کمی شوی درې پات شو بل روپیا بیا دیورت زی صدقه دریمیا پپټ چا غریب تور څلورمیا بیا پخکار باندې د خلکو وړاندې چا غریب تور ډایرک دارت علی دا عمل الله تخوخ راغی زکا
چې دا څلور واړه روپیه خرج کړي دا لوجه الله لعشق الله لمحبت الله دا د خدای د عشق او محبت په وجه باندې وي الله علیم بذات الصدور يعلم سر واخفى ويعلم ما تحت الثرى خدای ته پته ولګید جبريل را ولګي د قران کریم دا آیات ورکو چې دا آیات محبوب ته ورسو د دې آیات شان نزول هم ده محبوب ته وایا چې ستا د ترزوی ستا زمنن ډېر لوی قرباني ورکړې جبريل راغی جناب رسول الله باندې د وحي حالات شروع شو دا آیات راوړ چې الذين ينفقون اموالهم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون محبوب توایا چستا د ترزوی علی رالګې دلې د یورپ یا شپکی خرج کړی دا بل اورس کی کنا بل پپټ باندې بل پخکار چا غریب تور کړی دا او چا کی چې دا عمل وکنا شپورز پپټ پخکار باندې صدقې کړي دا د خدای عشاق دی هرتی علم د خدای عاشق د خدای د عشق په بنیاد باندې غریبانو ته مال ورکو کنه چې د یار په مینا سر مال شندام چې د یار په مینا سر مال شندام خلق او رزاق عبد الرحمن يا اغا خلقنا چې په پټ باندې پخکار باندې شپورز مطلب دا چې هر وخت د خدای د رضا لپاره مال خرج کوي د خدای د غریبانو بندگانو خیال ساتي فلهم اجرهم عند ربهم دیت بد دی رب دغه خرشوی مال بدلی ورکړي کنا یو پلس چند باندې من جاء بالحسنة فله 10 امثالها یو پسات سو چند باندې كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء الله وی پسات سو چن باندی بسوابنا بدلی دنیا کیوں ورکم آخرت کیوں او کنیت کی څومره اخلاصو د دې خرج کوونکي دل دماغ کې عشق زیاتو د خدای محبت عشق زیاتو کنا نو بیا د خدای د طرف د عشق په بنیاد او محبت بنیاد باندې چې کم خرج کوونکی دا علاوه هغه سره بیا زه حساب نه کړم چې 700 چند یا 7000 چند بلکې والله یضاعف لمن یشاء
اغه تبې بیا څو چند زیات ورکړم ځکه عاشق سره علاوه زه حساب نه کړم چې لس چنده ده یا 200 چنده ده هغې ته بیا بې شماره ورکوم عاشق سره څوک محبوب سره څوک حساب نه کړي که نه د ثوابونو د مال حساب یا الله ورسره نه کړم رحمان بابا فرمایي چې د یار سره حساب د دنیا کاندې چې د یار سره حساب د دنیا کاندې هغه هیڅ په عاشقانو حساب نه دی چې زما یو عاشق مسلمان زما د عشق محبت بنیاد باندې علاوه مال خرج کړي چا غریب خېټې ته واچي هغه سره بیا دا حساب نه کړم چې لس چنده ده 200 چنده ده هغه ته بیا بې شماره ورکوم که نه فلهم اجرهم دوی ته به د دوی د رب د طرف نه دغه بدلي میلاو شي که نه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نبا دوی باندې د مرګ وخت کې اروي نبا قبر کې ور باندې اروي کنا نبا میدان حشر کې ور باندې اروي کنا نبا دوی غمجن شي آیات کریمه شان نزول خاص د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا عملو لیکن حکم یې عام ده کما او تا داسې خرچ وکړو هم خدای بدلی راکوي قرآن قیامت ته پورې عمل لپاره خدای را لېږلی دی یو ځل داسې وشو چې د حضرت علی او د فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها بچے بیماران حضرت حسن او حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بخاریو دوارو خزی خاون حضرت علی و فاطمه زهرا نظر امان جی اللہ کزمون دی بچو تا دی شفا ورکڑا نو مونږ به 3 روزې نیسو بس الله شفا ورکړه فاطمه زهرا حضرت علی ته ویل چې خاونده روزې خو را باندې واوړېدې د نظر اوس خو کور کې څه شته نه نه د روژه ماتي لپاره څه شته نه د پېشمني لپاره څه شته حضرت علی لاړ د یو یهودي باغ کې اوبه خوارې ورکو مزدوري یې وکړه یهودي مزدوري کې وربشې ورکړې وربشې کور ته راوړې فاطمه زهرا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور ته ویل چې د دې نه اوړه جوړ کړه اوړه هم د رسول الله لور جوړول میچن باندې پخول به هم او زمونږ ده خړو مړه کړه خړو اوده کړه هر څه به تیار و تفراطي د چولې بټن به ووایي اور به بل شي نه به په څه خبره یې نه به په لرګو خبره یې نه به په اور خبره یې بس بټن ده دباوی بیا به هم تا ته وایي چې کور دې وړاند خاوند دا چې خاص سهولت دې نه ده راته جوړ کړی خو ما ته پته نه وه که پته وایي ته مې نه کړې
پشم لگئی دی شوم غلطا فشم لگئی دی شوم غلطا کورتا دیر عالم یو کوری و یو وکاتا کور دی دمیر دن جمعات شا چستا کورتا راغلی ما خورز دی دلینا دا سرداری دو جہان رسول اللہ لور فاطمت زہرا چھ رسول اللہ فرمائی سیدو نساء الجنہ رسول اللہ ویسا مالور فاطمت زہرا با جنت کی دا ٹھولو خزو سردار وی دا سردار دو جہان لور دا جنت دا خزو سردار لگی آشوا ور بشیر آواخستے میں چنیش روکڑا اولایا جوکڑا اولایا واغا گل اور روٹیا پا خاکڑا کنا روچا دا علی و دا فاطمت زہرا روٹیا کی خود کنا انتظار دا ازان روجہ بمتے بل طرف تا ازانش اللہ اکبر اللہ اکبر دا ازان سر سر گیٹ اوٹا کے دے ویل انا مسکین من مساکن المسلمین اطعمونی اطعمکم اللہ من موائد الجنہ ازان سر سر گیٹ کوٹا کے دئے چیز خویو مسلمان مسکین یما وگا یما سرا باندی اخروی خدای دید جنت دسترخان پتاس اخروی کنا حرت علی خبل روٹی راواخستا حسن تیل من کی رواچ ولول بچی دادی مسکین لورکڑا خیر دا زببیا پنہار روجہ انی سمائی فاطمہ تزارا ورطویل خاوندا تا دا رسول اللہ دا ترزوی کنا دا رسول اللہ پشان سخی قربانی ورکوی نوزخ دا رسول اللہ لوریما زبی ولین ورکوما اخپل روٹی حسن تلمن کی ورواچ ولی حرت حسین حسن ویل چو موری فلار تاسو قربانی ورکوی مونگم داخ پل روٹی ورکو مسکن تکنا روٹی مسکن لورکڑے کنا بیا سبال روجش دا ازان انتظار دا چی ما خامش دازان شروع کی دو سر سر گیٹ بیا اوٹا کے دے اس دغا وقت بہنی بیا یا سائل را گئی دا خدای امتحانو او دا خدای امتحان دا خدای پا مقرب و بندگان و باندی نیک و بندگان و سخت زما استا گیٹ سوک نرا ٹکئی 24 گھنٹے کیوں سوک نرا ٹکئی ذکر چاہتا پتہ دا چھ ماوتا دا سی خلقیو چھ چمڑا دو دمڑا نہ دو کہ ماوتا چمڑا ورکو چاہتا خویو پیسہ نہ ورکو ما خام دا ازان انتظار دا روٹے بیا تیاری شوے کنا بیا ازان شروع کے دو سر گیٹ اٹھے کے دائی چی انا یتیم من یتام المسلمین اطعمونی اطعمکم اللہ
من موائد الجنة وزخو یو یتیم یما فلار می مرد کنا وگا یما کنا کچ در سرائی کنا ما باندی روٹی اخروی کنا خدای دی دا جنت دا دسترخان پتاس روٹی اخروی کنا حضرت علی حضرت فاطمه زهرا دارت حسن لمن تروټي واچولې چې بچي د یتیم لور کړکنه په سبا بیا روزه شوه درې مروزه ده بیا حضرت علي مزدوري وکړه وربشي راوړې فاطمه زهرا بیا روټۍ پخې کړې چې کله ماښام شو دا ازان انتظار دا ازان سر سرا بیا گیٹ اٹکے دے ویل انا اسیر من اسارا اطعمونی اطعمکم اللہ من موائد الجنة ویزا قیدی اما اس دجیل لرا ازاد شوما دشپوش پو وگیم کنا روٹی میں خوڑل یا ندا کچا در کرائی کنا ورا باندی اخروی خدای دے دا جنت دا دسترخان پتاسو اخروی حضرت فاطمه زهرا حضرت علي او حسنین قربانی ورکړه روټه بیا غا قید ته ورکړه درې شپې مسلسل قربانی ورکړه ځانونه لوګي پرې خود کنا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه اسار قربانی همدردی دیتا وائے چتا جان وگئے پریدے اخبالی سروٹی بلتور اخروے جانتا گئے پریدے اد اخبالی سے شربت اب بلتور اسکوے کنا نجناب رسول اللہ تفتدا چاہتاؤں فتندا چه زمالر خود درو رجون وگی ناستا دا زمازم وگی ناستا زمان وسی وگی ناستے صرف اللہ تفتوکنا فجاء جبریل اللہ را اولے گئی چلاش محبوب تدعیتن ایوسا چستالور استازم دیرلو یا قربانی ورکڑی دا استان وسو دارت علی حضرت فاطمه زهرا او حسنین صفت مدح کی علایتن را الیگل کنا یوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا محبوب داستان استاذ مالی فاطمه زهرا داسخ خلق دی کنا چه نظر یمن لیو کنا فغا نظر یوفا اکڑا کنا دا زکا دید آغا ورزی نیریگی چا دا قیامت ورز دا چه دا قیامت پورز باندی بشر پلاوی شر بخورور شی چوک بهم بچ نی کنا بیا ويطعمون الطعام على حبه ددی باوجود چخپلم اگی دی روٹی سری محبت تا روٹی سری شوق دا بیا خپل زاننا اگی فری خود کنا یا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا محبوب أقورا علي فاطمة زهرا حسنين
دا روټي ور خروي کنا مسكين له روټي ورکړه یتیم له ورکړه قید له ورکړه کنا د سلفار على حبه د خدای د محبت په بنیاد باندې د خدای د عشق په بنیاد باندې بیا بزبان حال یا بزبان قال هغه مسکین یتیم قیدی ته څه وایي چې دا ولې مونږ ځانونه وږي پرېښودلو تاسو ته م روټۍ در دا د څه لپاره دا د نوم لپاره شهرت لپاره که د دې لپاره چې بیا سبا تاسو مونږ له څه راکړئ نه إنما نطعمكم لوجه الله قرآن پاک ډېر مزه ده کوم ځانونه په پوک إنما نطعمكم لوجه الله ممتاز باندې دا روټي خورو کنا د سلفار لوجه الله لرضاء الله لمحبة الله لعشق الله دا د خدای د رضا د خدای د محبت د خدای د عشق په بنیاد باندې ستاسو نه څه غواړو نه لا نريد منكم جزاء ولا شكورا نستاسو نه بدل غواړو کنا نستاسو نه شکر ادا کول غواړو ستاسو نه صفت نه غواړو چې تاسو زموږ صفت بیان کړئ مونږ سر چې بچا باندې مو عاشقان یو د چا مونږ محبان یو د چا د عشق بنیاد باندې چې مونږ روټي تاسو باندې اخرى ولا بس زمونږ د هغه ذات صفت مدح او بدله بسته ستاسو نه بدله غواړو نه صفت در نه غواړو من نگویم آفرینی هیچو کس من نگویم آفرینی هیچو کس مدح من دش نام لیلا بادو بس خلق راغون شو مجنون تیویل تا دیر مخلص انسان تا دیر خسر کنا یو گینٹا دا مجنون صفتنا بیانول مجنون فسوچ کی ناست دی خبر نه دی چې دا خلق اوس څه وایي معززین ورته راغونډ د وفد شکل مجنون आवाज اوري نور په پوهیږي نه ځکه چې مجنون چا سره مشغول چا باندې چا شکو رحمان بابا فرمای چې بل یو شغل یا پړ کې نزایږي بل یو شغل یا پړ کې نزایږي چې محب د خپل محبوب په مشغوله شي گینٹا فس مجنون تیویل چی من خستا دیر صفت بیان کو تا اس منتشاباش را کوي کنا مجنون ویل نزستاسو پا خبر و خبر یما نمستاسو صفتنا سمجھ کی راغلی دے نپا دے خبر وم چی تاسو دلتا اسو ناستی کم کم ناستی ویل ولی ومن نگویم آفرینی هیچو کس
من نگویم آفرینی هیچو کس مدح من دشنام لیلا باد بس ویل کده ټول دنیا خلق را اولگیگی زما صفت بیان کړي ز شاباش نورته وایما زکه د لیلا کنزلی هغه زما صفت هم د کنا زما مدح هم د لیلا کما ته کنزلی وکړي هم زه خوشحاله کېږم د یار کنزل د ګل وشتل دی د یار کنزل د ګل وشتل دی بد یې خندل دی چې د بل سرې کوي نا حضرت علی فاطمه زهرا مسکین یتیم قید تویل چې انما نطعمكم لوجه الله مونږ دا روټۍ تاسو ته د خدای د رضا لپاره خورو کنه لا نريد منكم جزاء ولا شكورا نستاسو نه بدلی غواړو او نستاسو نه صفتونه غواړو د کم ذات د محبت په بنیاد چې مونږ تاسو ته روټۍ در اخروله او دریش پی دری ورځې خپلې خېټې خالي پرېښودې ځانونه موږ یې پرېښودو تا سرم قرباني وکړه که نه دا د څه لپاره لوجه الله دا د خدای د رضا لپاره د خدای د محبت لپاره د خدای د عشق لپاره هغه ذات مونږ ګوري که نه هغه به دنیا کې مونږ له بدلې راکوي که نه آخرت کې به هم بدلې راکوي جبریل امین د آیتونه راوړو جناب رسول الله ته جناب رسول الله د کور نه را روان شو د خپلې لور کور ته راغی فاطمه زهرا ورته فتنه وه چې زما لور او زما زوم د درو ورځو نه وږي ناستې او روژه یې وکنه حضرت فاطمه زهرا حضرت علی حسنینو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د آیتونه واورول کنه او مبارکباد یې ورکړ امتحان سختو د پیغمبر په لورم داسې سخت امتحان راغلی ده په زوم یې هم سخت امتحان راغلی ده وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اشد الناس بلاء الانبیاء ثم صالحون ثم الامثل فالامثل رسول الله فرمایل چې ډېر سخت امتحانونه ډېر سخت مصیبتونه بلاګانې دا په انبیاءو باندې راغلي دي که نه انبیاء او رسول الله په خپله جنگ خندق کې خېټه مبارکه باندې د لوږې نه دوه ګټې تړلې وې صحابو یوه ګټه تړلې وه که نه ځکه کودایي کې و که نه خېټې خالي وې چې کله مونږ کودایي خو ځمکه که نه و چې د املاتم تکلیف جوړ نه شي که نه د دغې وجې نه په خېټو ګټې تړلې وې حضرت ایوب علیه السلام د خدای جلیل القدر پیغمبر و 18 سال مسلسل په ګټ کې پروت و بیمار و حضرت یونس علیه السلام 40 ورځې 40 شپې د مچھلې خېټه کې و که نه د سمندر تیرو کې و که نه وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين د ماهی خېټه کې و تیاره وه د سمندر تیاره وه که نه د سمندر تih کې و ماهی او د شپې تیاره وه دغه تیارو کې حضرت یونس علیه السلام خپل رب ته اواز وکړو که نه رسول الله فرمایل چې ډېر سخت امتحانونه د لوږې شکل کې دشمنانو شکل کې که نه بیماري شکل کې هر شکل کې انبیاو باندې راغلي دي که نه
ثم صالحون بیا پنیکانو خلقو ډیر امتحانونه راغلي دي راځي کنه ثم الامثل فالامثل بیا چې څومره خدای ته ډیر نږدې دومره به امتحانونه زیات تر باندې راځي کنه ځکه اهل بیتو باندې دا سخت امتحان واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.